الحبة السوداء باب دې په بیان د علاج کولو هغه تور دانی باندې باب دې په بیان د فوائدو د تور دانی حبة السوداء دې ته شونیز هم وي او دې تک په اردو کې کلونجي ورته وي دا کلونجي چې دا زمونږه راتون کی حدیث باندې محشی ذکر کوي چې دې 22 فائدې دي نو 22 منفعت تقریبا 22 فائدې په دې کې دي او دا کلونجی دا حبۃ السوداء دې ذکر کوي چې په وخت کې چې څومره اچار جوړی کنا نو دې اچارو کې دا تور دانه چې کومه ده دغه کلونجی ده وي او دې کې ډېرې فائدې دي نن سبا خو اتباع دغه ډېرې فائدې ذکر کوي او تقریبا دا حبۃ السوداء هر بیماری علاج سوا د مرګ نه واغې د پر اتباع حکما سره ملاقات پکار دي او دغه نه چرې ذکر غواړي ځکه چې بعضی تن تیلو باسي د تیلو په ذری سره دي بعضی دغه سخوري او بعضی سبله طریقه ده جی وبه قال حدثنا عبد الله بن شيبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال خرج ومعنا غالب بن أبحر فمرض في الطريق فقدمنا المدينة مگر اوت معنا غالب بن أبحر سر غالب بن أبحر فمرض في الطريق ده پلار کې نا جوړ شو فقدمنا المدينة مگر علو مدینه ته مریض دې بن بیمارو فعادو ابن عتیق بیاد دې غالب بن أبحر تقول ابن عتیق سیبراغه وقال لنا منتوي عليكم بهذه الحبيبه السوداء لازم کې پتا سوزان باندې حاضر حبيبه السوداء دا ور کوټي غونه دانه چتور را ٹھیک شو کنه دا ور کوټي تور غونه دانه چدا فخذوا منا خمسا دینواله تاسو پینځه او سبان یاودانی فصحقوها بیا دا میده کې وړکې ثم مقتروها فی انفی چونکه دا سره زکامی وخه تیل زکام بیا اوس سوای د دې دا او په انفی په پوز دې کې به قطرات زیتن په هغه ساس کو د تیلو سره مار 15 دانه یاو دانه چې دي اخه میده کې بیا په تیلو کې ګډي کې او بیا دغه یو ساس کې په پوز کې واچ یعنی خي طرف توا چوي بیا ګس طرف توا چوي زکام به ختم شي یعنی فی هذا الجانب خي طرف تو فی هذا الجانب کس طرف تا ولی فإن عائشة حدثتني عائشہ به ما حدیث بیان کړو چې الناس سمعت النبي صلی الله علیه وسلم دی اوریدو د نبی علیہ السلام یقول فرمایل ان هذه الحبة السوداء ان هذه الحبة السوداء دا تور دانه چې دا شفاء من كل داء دا شفاء در بیماری نه دا الا من السام سوا د مرګنا قلت ما يوم السام جی دا سام ستوي الموت مرګ توي او بي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمى وسيد المسيب ان باورت اخبر ما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حبة سوداء دوی په باب د غتور دانه شفاء من كل دان اللسام ابن شهاب و صاب الموت والحبة السوداء شوني اشونيزو شو نیز ورته یا شو نیز ورته یا شنیز ورته او برستا د حاشی لیکل چې ته حردل هم وي لیکن دا حردل یو قول خدا خبره صحیح نه ده اصل شی دقه دی او دیوان اتباع پویږي چې په دې کې تقریبا 22 منفعتن دي مخکې دا باب تربینه للمریض باب دې بیان دې لیټای جوړول لپاره د مریض دا موږ مخکې ویلي تلبینه تو جانته نه تلبینه هغه سیستوي چې اوړه او غبین یو ځای کې هغه نه یو شی جوړ کی کنه اوړه او غبین یو ځای کې اوړه او غبین یو ځای کې یو داسې لیټه چې جوړه کې پخا کې پوښښ کنه او دته تلبینه زکوي چې د لبن په شان دی یعنی رنگ سپین وي پکې پای سوګنا شي خدا تلبینه را او دا طبيعتن سره نشي خوړې سوجه وي درنه به یا څه چلی
تو اصل کی بغیزه دا یعنی طبعا محبوب نی لیکن بطور علاج دینو دا دیکھ اللہ خیر و فیدا چولے دا جی وبه قال حدثنا حبان بن موسى اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن يزيد عن قيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة انها كانت تامر بالتلبين للمريض عشاء پہ جو تامر بالتلبین للمریض وللمحزون علی الحالک امر پہ کو بالتلبین جوړول سرا لپاد مریض وللمحزون او لپاد غمجن علی الحالک په مړی باندې علی الحالک معنی مړی د چا په مړی وشو او سره به غمجن یا خدا وكانت تقولني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان التلبين بشكدا تلبين چره تجم فؤاد المريض سکون ورکی زړه د مریض تا وتذهب ببعض الحزن او دا ختمول کی د زنه بعض غمونه غم به ختميږي جی وبه قال حدثنا فضل بن ابي المعراء قال حدثنا علي بن مسعود قال حدثنا هشام عن ابي عن عائشة انها كانت تامر بالتلبين وتقول والبغيض النافع بس امر بکو حضرت عائشہ بالتلبین الصلاه وتقول بما والبغيض النافع معنیاتک والبغيض طبعا النافع معالا هو البغيض المبغوض دا تلبینه چې دا طبيعتا ناخوخدا خو النافع فیدا من ډیر دا اگر ټوخی دوی چې خو ترخه خوې کړه ته چې خوري خو ترخی خو فیدا ډیر زیاته وي نخدا باب الصعود باب الصوت باب دې په بیان د اچولو د دوی په پوزه کې علاج وکنه الصوت معنی صدا اچول د دوی په پوزه کې لکه پوزه خوږه شوی دا او د پوزه علاج کینو دا جایز دی جی وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واتى الحجام اجله واستعد احتجم اخر لګولیو واتى الحجام اجرو او حجام له دای اجرت ور کړو واستعطا او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام استعطا کړوا معنا په پوزه کې دوی اچولې وا ماشي ذکر کړی چې لکه په پوزه کې دوی بسنګا چې لکه ستورستار بودريږي د ودې شداسه او د سینې لاندې چې کوم د بالغ بکې دي چې دا اثر دې داسې راشي پوزه دې برابر راشي نه وکنه او بیا په دې پوزه کې دوی اوسه ته دوی واستعطا باب الصوت بالقص الهندي والبحري وهو القص مثل الكافور والقافور مثل قشطات والنزعات وقال عبد الله قشطات باب الصعود بالقسط الهندي والبحري ګوره دا قسط نه دا هندستان کې یو لرګی دی او تاغي یو قسم دوی جوړیږي او دې قسط هندي وای او قسط بحری وای قسط بحری چې کوم ده کنه دا ابيض خفيف وي قسط غټ قافم ها قسط بحری چې کوم ده ابيض او خفيف وي او قسط هندي چې کوم ده د دې رنگ تور وي او غلیظ وي ٹھیک شو معنا څه با قسط دته خلک پټکړی ورته پټکړی ورته وي داخله خدا قسط هندي ابيض غلیظ او قسط بحری بالعکس قسط بحری ابيض خفيف قسط هندي اسود غلیظ اوس دی وی چې دا وهو القسط یعنی غټ قاف دې وړي کې کاف ته څنګه بیا عربي تاسو بیا خان دې سمجھتی ہے مثل الکافور والقافور لکه کافور پوړي کې کافم وی لکېږي نو کافور په غټ قافم وی لکېږي نو دارنګ دا قسط او قسط دواړه وی لکېږي مثل قشطت وقشطت قشطت به معنی نوزیات څه سماو قشطت چې سپین کړی شي وقال عبد الله قشطت نو قشطت قشطت اور کافور قافور قسط قسط خوش کنا منګه چې پیدا تلاړو کنا ار شیخ بری کنا فلا تسمع الا امسا نہیں سنائی دی جائے گی سوائے خس خس کی نا خاوی کنا خس خس منګ بٹ پورا دو کال ما ترجمه کس 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 ما به شیخ کس کس وی آی با خوا
خس کنه نو ما چې دا خس دی موږ به تکرار کړو یو مرګره نازو پنجابی ہمارے تم کیا پڑھتے ہو وہ خس ہے ایسا خبریں کو خس تھے بہرحال چلو ما کہا وبه قال حدثنا صدقة بن رسول قال أخبر ابن عيينة قال سمعت الزهري عن عبيد الله عن مكيس بن دميس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا الوز العيدين فإن فيه 7 أشفية فديك وإلى جندي خودی حضرت فقط دو علاج ذکر کر دی یستعت بی من العذراء الکه فپوز کیا چولے کیگی لوجد بیماری د جبینا ویولد من ذات الجنب ویولد او سکولے کیگی دوی دی من ذات الجنب پاغ مرض د بریخ باندې مرض د بریخ پیژنې کنه دا هوا چې ساره شي کنه بیا دې خوا درد او دې خوا درد نو تینه به دوی جوړ کی شربت او یو لګو خله ته واره دا چې درنه تلار شي او ذات جبر ته وي او زره جبای ته وي جبای پیژنې ماشوم له جبای راشي نو دا زنانی ماهره زنانی نو په تعلق ولا ګوته دنه کی او بیا غټس ولا ورکی دا سب ګناه ده جرم ده ابي پڑھوگے تم بخاری وَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم زرالم نبی علیہ الصلوۃ څخه بابن لی پخپل یو ماشوم لم یاکل تو چډوړې نه خورا فبال علی حضرت باندې مجاز وکړلې فدا بمان فرش علی چلو باب ای ساعت یوسجم واسجم موسی علیہ ګورا په دې باب کې امام بخاری خي علاج اخکر لګولو علاج جائز دی اخکر وینه وکل دا علاج جائز دی وی ایو ساعات یحتجمو فکم ٹیم مانے تاسو اخکر لگوائے وقت جمع ابو موسیٰ لیلہ ابو موسیٰ کو دشپی اخکر لگولو گورا ابی داود کی بتا صدا روایت ویلی چی احتجام چکم دید وی دا بود پر ازی مکوائے زکا وین بیان عیسائی او احتجام دے پارا چلے نو 17 19 اور 21 رز ولسم تاریخ د میاشتې نولسم تاریخ د میاشتې او یوشتم تاریخ د میاشتې دا زموږ کتابو کې راځي امام بخاری په نظر چونکه هغه روایت علی شرط البخاری نه دی امام بخاری په هغه باندې رد کړي او چې احتجام د پاره نس د رضی تخصیص دی نس د ټیم تخصیص دی خو چې کله ضرورت شاله کا په سفر کې هم کول شي په احرام کې کول شي کشپای نو کول شي او کرځ نو کول شي او چې کوم روایتو کې تخصیص ایام راغلي دي هغه روایت ضعیف دي ځکه ایو ساعت یحتجم واستجمع ابو موسی لیلن جی ابي قال حدثنا ابو وهب قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن كرمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم نبی علیہ السلام اخکر لګولو په دې حال کې روزه خود شپې کنه درځوي معلومه شو چې درځي احتجام جائز دی مخیره باب الحج في السفر والاحرام قالوا ابن بس الحجم في السفر اخکر لګول په دوران د سفر او اخکر لګول په حالت ته احرام کې او دا روایت ابن بوحینا عبد الله بن بوحینا د نبی علیہ السلام نویل دی اوس راځي په مخیره وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء وطاووس عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم اخکر لګولو حضرت په دې حال کې چې محرم او سوال دا چې موافقت را نه وي حدیث کرا دی فی السفر والاحرام او دترای و محرم سفر چرته راغی تا خیال ورته ناشه زنده باد دا ناشی ویل دی چې پیغمبر خو په حالت اقامت کې احرام تړلی نه دی چې محرم وي خو معنی دا او چې محرم وو او مسافر وو جی باب الحجامه من الداء معنی جواز د اخکر لګولو په سبب د بیماری سره چې سړی بیماری نو دوی اخکر لګول شي جی به قال حدثنا محمد بن مقدم اخبرنا عبد الله اخبرنا عبيد بن الطويل عن انس انه سئل عن اجر حجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه ابو تاسو کو اجرت ته حجام نه اخکر لګول کینا بیا حضرت اخکر لګولو حضرت ته حجمو ابو طیبه لګیدلو حضرت ته اخکر لګولو فاتا صاعین من طعام
نبی علیہ السلام غیر 2 سواد غلی ورکړ وکلم موالیه او حضرت شفارس وک د ابو طیبه مالکانو ته فخففوا عنه چې به تاسو دینه په خراج کې تخفیف وکړي وقالو فرمایل ان امثل ما تداویتم بشک ډیر بهتر هغه شی چې تاسو په علاج کوی الحجامه اخر دی والقسط البحری او قسط بحری هغه سپین خفیف شی وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز عذاب مور کوي خپل ماشومان ته بالغمز پس په زور ور کولو د تالو په زور ور کولو د ګوتی په تالو من العذرتی د جبینا وعلیکم بالقسط او تاسو د ماشوم لور کې قسط یعنی قسط بحری څه شي ابيض خفيف په دې تالو سره لگاو هغه ګرم دی تو پخپل ماشوم سمشي الله سمي وبه قال حدثنا سعيد بن سعيد حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو وغيره ان بكير حدثه ان عاصم بن عمر بن قتادة حدثه ان جابر بن عبد الله عاد المقنع اسم د سړي ده تاسو راغه د مقنع سره ثم قال بیا ویلا ابره تا يحتجم زبا می شیم دلتا تدې چې دل اخرو لګول شي ورته ما نبی علیہ السلام ناوریدو یقول فرمای ان فی شفاء اخر کی شفاء ده جی باب الحجامه علی الراس ګورا چې سر دی خوږي نو سر باندې اخر لګول شي نبی علیہ السلام په سر اخر لګولو چې څوک خیاري دلته نور رحیم مری سيفته اخر ماهر ده په دې فن کې مخکې وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان عن علقمة انه سمع عبد الرحمن الأعرج انه سمع عبد الله بن بحينة يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحينة احتجم بلحي جمل نبی علیہ السلام اخکر لګولو هغه مقام چې نوم لحي جمل دی لحي جمل دی یو زینوم دی ګوره ها من طریق مکه ته دزمکی یو زید هغه تویخا و محرم حضرت محرمو في وسط راسي في منذ السر کې دلتا وقال انصاري حدثنا هشام قال حدثنا اكرمان ابن عباس احتجم في راسي فسر کې اخر لګولو جی باب الحجامه من الشقيقه والصداع باب دې په بیان د اخر لګولو من الشقيقه د نمسرینا والصداع او سر دردنا شقيقه د شق نه ده شق دې ته چې یو سړی د سر یوې سفوږي د کتاب وګيږي نمسره یا دا وګيږي وشګر په خوا خلق په نمسری تعویز کې زموږ نه یې دا خیال دی ورته نو لکه نمسری دا یا نمسری نو حضرت نمسر دا هم اخر لګولې وصدای او درد نو دا عام بعد الخاص شقیق خاص نمسر اصدا پورا درد عام وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام عن كلمة عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في راسه وهو مهل من وجهه من وجهین دا درن کان به چوپ حضرت باندې او اخر کمزه لګول بماءن باغزه د ابو یقال له لحي جمل ٹھیک ہے بماء مانس او کوي باندې چایت لحي جمل وقال محمد ابن سوا اخبرنا هشام بن كريمه عن ابن عباس رسول الله احتجم وهو محرم في راسي من شقيقة كانت بي اغنم نمسري تكليف چلو وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابان قال حدثنا ابن عسير قال حدثنا اسم بن عمر عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كان في شيء من ادويتكم خير ففي شربة غاث او شربة مرجل او لبن ان كان في شيء من ادويتكم خير کہ چروی په یو دوی تاسو کې خیر نو ففي شربت عسل تیشو کنا نغه پیدا پس ګټا غبیندا وشرطه محجم او گزار د اخر دا او لذعت من نار یا یو داغ دې د اور وما احب ان اكتوي ان اكتويا خوخ من ده خو منا خو مجبورن علاج کینو جائز دی جی باب الحلق من الاذى باب الحلق من الاذى باب د بیان د جواز د خریلو د سر پوی د تکلیفو همانه چې کله په سر کې د خیره زیات شي او سپږی زیات شي نو سر علاجو کا کرا کله کا او اخرا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حمان عن ايوب قال سمعت مجاهد عن ابن ابي ليلى عن كعب بن عجلة دا حدیث قد مر مرارن نشاب تخصیص دل کوا
عليه النبي صلى الله عليه وسلم زمن الخطيبة وانا اخذ تحت برمة والقوم تتناثر عن راسي والقمل سپگی تتناثر عن راسي را غرزیدلی مسلسل زما د سرنا فقال ايوزيك هوامك دعوامك مزکوي چې پروس کال یو مرګري بارت کولو ايوزيك هو امك ايوزيك هو امك آی تکلیف در کی تا ته داموست عوامك ما استا چنجي ها قلت نعم قال فاحلف وزم 3 ايام من او اطعم 6 او انصف هذا سيكا قال ايوب لا ادري بايتهن بدا مانا دا دری کی تا ته اختیار دی باب من اکتوا او کوا غیره وفضل من لم یکتوی باب من اکتوا توجہ کا باب دے په بیان دغه چا اکتوا چې طلب کی لګول د داغ د بلنا او کوا یا په بیان دغه چا چې داغ لګي بل لرا غیر او بل لرا وفضل من لم یکتوی او فضیلت دغه چا چې ځانې د داغ نه بچ کړی وي ونه شمولانا سیوا او دلته روایتونه راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې بعض متوکلین دي او شکر مولانا سیوا هغه علاج نه کوي او الله په تقدیر ځان حواله کوي او نه دمونه او نه هیڅ نه الله ته ځان حواله کړی دا اعلی خلق دی خدا زو پیدا کی ډیر مشکله خبره قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن غسيل قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان في شيء من ابيضكم شفاء فيه شاة ميجم او نزغة بنار وما احب ان اقتدر چلو قد مر اسمر قال حدثنا عمران بن ميسر حدثنا ابن فزيل قال حدثنا حسين عن عامر عن عمران بن حسين قال لا رقية الا من عين لا رقية الا من عين او حمة نشته د دم کامل مان یاد کا لا رقیتا نشته د دم کامل الا من عین مگر په نظر او حمتن یاد زهر د مارو د لړم معنا چې نظر حق دی نظر لګي خوشی کنا او حمتن زهر د مار د لړم یو صاحب مچوال شرکار وہ کون کہتا کہ یہ عین ہے کوئی نہیں ہے نظر مظر کوئی نہیں ہے مجھے مار دو چلو تمہیں مارنا چاہتے ہو حالانکہ حدیث کی راضی کو لا رقیتا الا من عین او حمت جی وذكرت لسيد بن جبير فقال حدثنا ابن عباس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عزت علي الامم فجعل النبي بس جعلت علی الامم پیش کړه شو کما باندې امتنا یعنی په خوب کې فجعل النبي نشورو شی او پیغمبر والنبیان او نور پیغمبران یمرون معهم ارات رجل دوی سره قبیله والنبی له سما واحد او بعض نبیان داسو چای سره سوګنو ارمات انبیاء علیهم السلام پیش کړه شو پرز د قیامت په نبیان وی چاته دو کسانی چاته دریوی چاته بلسی چاته وشلی بعض نبی و یواز میدان محشر رواني الله اکبر چې هغه بچا خبره نی منلی او بیان لته خلق شهید ٹھیک شو ها حتی رفع علی سواد عظیم تدی چې ما تخکار کړ شو لو یا عظیم ډلا قلت ما ورته ما ازا دا سوق دي امتی حاضی دا زما امت ته قیل ویل شبل هذا موسی وقومه دا موسی علیہ السلام د قوم دي لو امت وسره روانه ما یو د موسی علیہ السلام خو ډیر اتباع دي نو قیل لی ما تو ویل شو هذه امتک ها انظر الى الافق وګور اسمان طرف ته فیضا سوادن چې قتل میں ډلې وي دا چې تور کیو سوادن ډلې وي لکه چې سواد تور شيسته وي او تور معنا هغه چې بالکل ټینګي پته نه لګي نو ډېر لوی ډلې وي یملو الافق چاغه ډکړو افق د اسمان ثم قیل لی بیا مات انظر هاونا دیخوا وګورا هاونا دیخوا وګورا فی افاق سمای فیضا سوادن قد ملو الافق قتل میں نو دوی ډلې افق پټکړو فیلمات هذه امتک ويدخل جنت من هؤلاء سبون الفا بغیر حساب او استاد امت نبا اویازر بی حساب داخلیږي ثم پوجګنا ثم دخل بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجره تلار یعنی خپل کمرې تلار ولم يبين لهم
او صحابه ته دا بیان نک چې د ټول امت کې با 80,000 کسان به صحابزي به تاسو چا سوق دي د صحابه اختلاف راغی په خپل منځ کې په تحقیق سره وجه فافاض القوم نو دا قوم په خپل منځ کې باز باندې شو وقالو دوی نحنو الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحنهم ومن اخلقو چې په الله ایمان راوړ دي او تابعدار د پیغمبر صاحب کړدا دا 80,000 به حساب مونږ یو کړه ٹھیک شو صحابه وي دویم قول بعضوی او اولادنا یا زم بچی دي الذين ولدوا في الاسلام چې په اسلام کې داخل شوی دي فإنا پیدا شوی دي فإنا ولدنا في الجاهليه مکو په جاهلیت کې پیدا شو پوښښ کنه یو قول دا چې موږ صحابه یو بل یار نه موږ نه بیان ګناونه شوی دي ځکه د کفر حالات څنګه راغلي دي دین امراض زمونږ بچی دي چې په اسلام کې پیدا شوی دي موحدین دي پونه شمولانا سیبا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم نبی رسول الله دا خبر ورسیدا فخرج کمرین راغه فقالوا فرمای هم الذين داخل دي لا يسترقون چې طلب د دمونو نه کوي ولا يتطيرون پوجګنا او بدفالین نیوی او فالون نو باسی ولا یکتون او داغون نه لګئی ولا رب يتوکلون او پر خپل باندې اعتماد کوي وقالو کاشت ابن محصن دغه وخت پاز او کاشا امنهم انا یا رسول الله فدی اویاو کې بزیمه د الله پیغمبر قال نام او ته کنا فقام اخر بالفاسد فقال امنهم انا ذم وسبقك بها وكاشا وكاشا د نمبر فضیلت یوړ پوښ مولانا سیبا دې حدیث باندې مطلب ته ورسېده کنه مقصد الحدیث دا شو چې لکه چې نه دم کوي نه درود کوي او خالص الله په ذات اعتماد وکي دا ډېر اعلی درجه ده لیکن علاج سنت انبیاء هم دې علاج کول شي جی باب الاسمری والقوه من هذا اصل معنی کې چې لا یسترقون مراد ده چې دم باطل نه کوي هغه تر بیا معنی نه جوړي جی باب الاسمری والقوه من الرمد فيه عن ام عتیه باب الاسمد باب دې په بیان د لګولو د اسمد دا یو قسم رانجی دي خو د سپینې ګټې نه وي ښا او دا چې کوم دې رنگدار ني او ما زغشته خرصو مینا والکوهلی او باب دې بیان درانجو او کوهل چې کوم دې دا درانجو ګټه ده ښا خو څنګه کانی به وړکم رانجه به وړنه کما نو دا یو ګټه ده او دغه ګټه نه چې دې رانجه جوړيږي منا رم دې رحمت پیجن د چخونه چخ پیجنې سترګې خوږی شي کنه پکې دانی جوړ شي چخي وي اګن بلا پکې راوځي فی ان امیاتیہ فذکر واشته د امیاتیہ بینا چلو شابه تکرشا به قال حدثنا مسدد قال حدثنا هر کله اوس پرتا کلاس کړي کوارټر رسیدل شابه قال حدثنا حمید بن نافع عن زينب عن ام سلمة ان امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له القول وانه يخاف على عينها فقال لقد كانت احداكن تنقص في بيتها في شر اخلاصها ناکار کپڑے او فی اخلاص ناکار کپڑے وفي شر بیت په ناکار کور کې فاذا مر كلب چې سوی بخوانه تیر شو رمت بارزن پچ به غوزولې بیا فلا د دې موږ مخ ویلې فلا نشته اجازه ترانجو 14 شهر معاشره څلور میاشتې لسه دغه څه تیر کړي باب الجزام وقال باب دې بیان د جزام پیجنې څه ته وایي ها جزام یو داسې بیماری ده الله الله چې په بدن انساني کې سوزش پیدا شي ورغی سره دا ګوتی او اعضاء داري جدل شروع شي وغه ته کمی کې الله دې معافي او دا دعا یاد کړئ ماته استادانو خېل د حدیث کې راځي اللهم اني اعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الاسقام حدیث دی په دعاګانو کې اللهم اني اعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الاسقام ناکار بیماری لکه نن سبا چې کوم دین دا کینسر دی یو ټیکه په 50,000 روپے لګول کیږي نو غریب سره به کوم نه راوړي اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام
ومن سيء الاسقام نو دې سره اعضاء انساني چې کوم دي دا دوریږي چلو. وقال عفان حدثنا عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن معنى سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا همة ولا سفر وفر من المجذوب كما تفر من الاسد. گورا علماء کرام توجہ کرو. ہاں ابا اور سوی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا عدوى نشته د حقیقت د خورېدلو د بیماری د یو نه بلتا. ګورای مولانا صاحبہ توجہ کو دا ډیر ګران دی. لا عدوى نشته د خورېدل د بیماری د یو نه بلتا. یو د خورېدل په دې اعتبار سره چې دا مؤثر سوګنی او یو خورېدل په اعتبار د سبب دی. نو نفسي سبب د خورېدو کې دی شي او مؤثر په خورېدو مرض نه دی. لکه یو سړی وی چې لکه دا فلان کې زکامی نو مال زکه زکام ولګیدا دا خبره خنه ده. ها کې ته وی چې د دې د زکام زما د زکام بیماری سبب دی د زکام شو نو سبب کې دی شي خو تاثیر نشته دی. معنا وکړي لا دوا نشته حقیقت د خریدو د بیماری د یو نه بلتا لګیدلو د بیماری د یو نه بلتا ولا طیرتا او نشته حقیقت د فال د بدفاله سپیرتو منحوس والی لکه خلق وی لارې کې سپیر دی ما پوجو کنه پلان کې منحوس په لارې کې ملاو شو او ځکه منن مختم دی نه لګي لکه دلته خلق وی دا خبره ګناه ده. ولا هم او ٹھیک دی او نشته دی ګونګې اردو کو ته کلو وی او پښتو کو ته ګونګې وی. ګونګې پیژنې یو پرنده دا سپیرا باندې پرنده دا او هغه چې چا کورونو د لیسی راشي نو خلک وی چې دا سپیره دی پرنده سپیره دا افت راشي. اسو کې چې دا اولو نه ګونګې اولو ورته اردو کې پښتو کې ګونګې وای دا ګونګې چې کوم دی وای دا اصل کې د میت اډو کې دي. کم سړی چې وجل شي او ورثه دغه بدلا وانخلي نو هغه میت اډو کې چې دی نو هغه راځي او د کورونو ته او چې زما بدلا واخلې زما بدلا واخلې زما بدلا واخلې دا ګونګې دی اولو کپټه چې خلک ورته وي نو دا سپیره مانه دا شو الګه په ګونګي کې نوحست نشته دی یو پرنده د منحوس نه دی. ولا سفر او سفر نشته دې څه مطلب شو. بعض خلک وي سفر سپیره دی میاشت د سفر چې دا سپیره ده لکه دلته خلک وي 13 تیزی میاشت ده او په دې کې ټوله بلاګانی ولا سفر نشته منحوسیت په سفر کې. وفر من المجذوم او فر يفر ده وفر من المجذوم او تخت د مجذومنا کما تفر من الاسد لکه چې تخت منظرینا معنی دا شو لکه څنګه سره منظرینا تختی دارګي مجذومنا او تختا معنی اغه نه ځان بچ کوا ټیک شو ولا نصیبا زکه چې داس بیماری چې کم دا نو دا متعدد بعض علماء کرام وایي. لیکن بعض روایتو کې راځي چې نبی علیہ السلام باقاعده د مجذوم سره روټه خوړلې ده او بل دي عاشق ذکر شوی دي. معنی دا شو چې دا فقط د جواز لپاره دی. اولادات چې وفر او کې چره خوري وسر روټه نو یجوزو. جی باب المن شفاء للعين د بر دي حدیث کې دوه ویل دي ښا وای اجتناب مستحب دی او عقل وسره جائز دی. جی باب المن شفاء للعين الکه خو ګوچای چې دا نو شفاء د سترګو ګوچای پیژنې کنه زوګو تر کو د ګوچای وي تاسو پاتې سو ورته وای ها تاسو سوې ګوچای بس تاسو خلقه ها مخکې به قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت عمرو بن حارث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القمأة من الماء وجماعها شفاء للعين. وقال شعبة واخبرني الحكم بن قتيبة عن الحسن الغراني عن عمرو بن حارث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة لما حدثني بالحكم لم انكره من حديث عبد الملك.
انکار نه ذکر مخکې تیر شي دا باب اللذوذ وبه قال ماشاء الله باب اللذوذ باب دې په بیان دا اچولو د دوی لذوذ پیګنا ګور لکه ساوی ته چې دوی اړي نو دا چې خوري یو طرف ته ورته واغې ادا سواړي په دې ته لذوذ وي شابه. وبه قال حدثنا علي عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني سفيان قال حدثني موسى بن ابي عائشه عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشه ان ابا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. ان ابا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. صدیق اکبر راغه نبی علیہ السلام یو خپل کپتا سے حال کې هو میت. حضرت صلی الله علیه وسلم وفات شو. نو اس کې تو ورته وای نو تعالی دې دوی بند نو باسي. حضرت راغه هو میت. سمانه څنګه کوي؟ وقال فرمای وقال عائشہ لددناه فی مرضی منګه حضرت دوی ورکول په مرض حضرت کې فجار یشیر لینا الله تلدونی حضرت مال دوی مرا کوي مرا د حدیث کوم ځای کې تیر شوی ترمذی کې کوم اول ځل کې مراد خبر خو په کنه زما استاد سره کار زما قاری سره کاری ما وګار ځل ډول کنه اوشي ها انا حضرت مال مرا کوي لا تلدونی فقلنا نمن فذلکی چې کراهیت المریض للدواء حالت انکار کوي نو په منزله دا بد ګڼلو د مریض د ویلې زکه طبيعت په نه غواړي ورکه ورته فلما فاق قال علم انکم ایما چې هوش کړهل وی ایمان یې من کړی تاسو ان تلدونی چې تاسو مال دوی راکې قلنا موږ کراهیت المرض للدواء موږ دا خیال چې تاسو طبعا بد ګڼئ فقال فرمائے لا يبقى احد في البيت الا سره لدو الا لدا پات دې نشي په دې کور کې او کاس الا لدا مگر سدي کی هغه لدی دوی واړل شي وانا انظر چې ورته ګور وا الا العباس فانه لم يشهدكم باب عباس پریګی دی لکه چې دې په دې وخت موجود شوی نو موجود اوس ګوره دا ولی مولانا صاحبہ زکا چې دوی پیغمبر سره د طبیعت خلاف دوی ور کړی و او طبیعت د نبی د طبیعت خلاف دوی ور کول تکلیف د نبی دی او دا سبب د انتقام د پرز د آخرت نو نبی علیہ السلام احسان وکړه چې دوی له دلته کې جزاء د عمل ور کړی شي چې د آخرت ته تکلیف نه خلاص شي. وقد قلت لكم هذه العباره قبل ذلك في المغازي. چلو قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري اخبرني عبد الله بن عبد الله عن ام قيس قالت دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم وقد اعلقت عليه ما ز خپل بچي می واسو نبی عليه السلام څخه لاړم په دې حال کې اعلقت عليه چې ما زور کړو په تعالو دې باندې ما زور کړو په تعالو دې باندې د جبه په وخت کې من العذرتی د جبینا فقال حضرت فرمایل علامه ازګری علامه دغه استبا حذف علامه تدغرنا اولادکنا بهذ الاولاد فسوج تکلیف ورکو خپل ماشومان ته بهذ الاولاد په دې زور ورکولو ولی ماشومان زور ور تکلیف ورکړي علیکنا بهذ العود الهندی پتا سبحان لازم دې داود هندی چې قسته اقص بحری ابیض خفیف دے فإن فی سبعة اشفیاء وہ بھی علاجون دی من ذات الجم یو دغه نه دی بریخ بیماری ويصات من العذرا او سسول شداد دوی دی وجه جباینا ويولد من ذات الجم او دوی اړول شي د بریخ فسمیت زور یقول بین لنا اسنتين نبی علیہ السلام متددی دو علاجون خودل ولم يبين لنا خمسا ویل خو دی کنا او پینځه نه دی بیان کړي ما سفیان ته فینما امر یقول اعلقت علیه الت لفظ قد اعلقت علیه وما ما مرتوی چې یقول اعلقت علیه قال لم يحفظ ما اعلقت نه یاد کړي انما قال اعلقت عنه حفظت من في زوری دا اعلقت لفظ نه هغه خذ چویلو دا ما د زوری د خلین یاد کړي او وصف سفیان الغلام او بیان کو سفیان د غالق ذکر یحنک بالاصبع
چاغیر تحنیک ور کول کی په ګوته وادخل سفیان فی حنکی او سفیان دای په خلکی ګوته دن نکړه فینما یعنی رفع حنکی باصبعه سره هغه سره او چتول د تعلق حنک معنی تعلق کنه او چتول د تعلق دی په ګوته سره ولم یقل القوا انه شیئا یعنی اهلکو لفظ دی القوا لفظ نشته القوا زور سره د دینه چې دا تسول ورکی کنه دا کول غواړي او حنک فقط دا ہے چې تعلق سره ګوتو لګي معنی کې اهلکو لفظ دی او کې القوا دی فمانه دا چې حلقې جبل را تعلق زور مو ورکوي آئے په دې باندې او دي هندي ولا ورکه جی باب الوبي قال حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر ويونس قال زهري اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه واستأذن ازواجه في أي مرة في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين فقلت لجدار في الأرض بين عباس وآخر فأخبرت ابن عباس فقال هل تدري من الرجل الأخرى الذي من الرجل الآخر إن شاء الله آخر تسمى عائشة الذي لم تسمى عائشة لا عائشة دغه نو ذکر کړي قلت لا قال هو علي قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما دخل بيتها واشتد به وجهه حريقوا علي من سابق رب وعلى فما من بدو مشکیزونا لم تحلل اوقیتهن په دې حال چې نی پرانسه شوی دغه مزي لعلی احد الى الناس دل پات وصیتکم خلقتا عاشوی فجلسنا من حضرت کینو فی مخزب لحفصه دا مخرج الاول کویل دی قالو خانک ته حفصه بیت زوجه د پیغمبر سیوا ثم تفقنا من شروع شو ټوله نصب علی من تلک القرب د مشکیزونو باړولې حتا جعل شروع لنه چمته وصیت اشاره کوله ان قد فعلتنا چې تاسو خدمت پورا وکړه قاضی وخرج الى الناس فصلى لهم وخطب یو د تقریر کوي باب العذر باب د بیان د علاج د جبای شاب مخ اگر حدیث تاویل دی قال اخبرنا عبد الله بن عبد الله انه قيس بنت المحسن الاسديه الاسد خزيمه وكان الاسديه جندا اسديه وا کم اسد خزیمه چې دا اسد قبیله د خزیمه قبیله وا وكانت من المهاجرات الاول التي ادار بنو مهاجرات بيبيان نوا التي بيان النبي صلى الله عليه وسلم وهي اخت عكاشا اغه عكاشا خور چې عكاشا ذکر وشو اخبرتنا اتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن الله قد اعلقت ابن العذرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم علامات تدغرنا اولادكم بهذا العلاقه عليكم بهذا العود الهندي فإن في صلاة أشفية من ذات الجمع يريد القسط وهو العود الهندي وقال يونس إسحاق بن الأشعث الزهري علقت عليه جي باب دواء المفتون باب د بیان د علاج د هغه چا چې خېټه خراب شي وي دستون مفتون معنا صاحب بطن یعنی خېټه چې خراب شي وي دا روایت په نویل دی غبیر شاه وایي قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي المتوكل عن ابي سعيد قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اخي استطلق بطنه زما درو خېټه جاری شوی دا فقال اسقيه عسلا فسقاه فقال اني سقيته فلم يزد الا استطلاقا فقال صدق الله وكذب بطن اخيك تابعه النظر باب لا سفر ولا باب لا سفر ووداء ياخذ البطن فوزي لا سفر ګور نبی علیہ السلام فرمایي چې نشته د حقیقت د سفر خلق وی سفر سپیره ده نشته حقیقت د سفر یو څوک چې دا سفر چې کوم دی نو دا د یو بیماری نوم دی چې په خېټه د انسان کې پیدا کیږي او څوک چې دا سفر چې کوم دی دا حیه فی بطن دی دا سفر د غمار نوم دی چې په خېټه د انسان کې پیدا شي مارانی چنجي وی کنه څوک چې دا مار دی نو یو قسم بیماری ده چې د انسان په خېټه کې پیدا شي اسوک چې دا حیه فی بطن ده دیشو اسوک د سفر معنی نفس سپیرواله کوي ما نشته حقیقت د سفر هو دام یاخذ البطن دا یو داسې بیماری نوم دی چې په خېټه کې راځي وبي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله
قال حدثنا ابراهيم بن سعيد عن صالح بن شهاب قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن وغيره ان ابا هريره قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا سفر ولا هامة. فقال اعرابي يا رسول الله فما بال الابل تكون في الرمل كانها ضباب فياتي البعير الاجرب فيدخل بينهم. تاسو وایي چې تعدی بیماری نه کین فما بالو ابلی صدح زما د خانو تكون في الرمل چې په ریګستان کې سری کانها الزواو گویا کې چې اوسېدي او سربي فياتي البعير الاجرب نجات راشي پمن اوخه فيدخل البيت بينا نو داخل دي په منځ کې فيجربها نو دل پمن کی وقال حضرت فمن اعد الاولا ردیو کچ تو ہے فمن اعد الاولا دا ټول نه اول چې پمن شوی دی هغه چا پمن کړی دی په نشوي نو معلومه شو چې لکه بیماری کې تاثیر د سرایت نشته دی ها علا قدر سبب کې ته معنی نو ګناګار نه جی باب ذات الجنب باب دې په بیان دا علاج د بریخ ذات الجنب بریخ نه بینه زم آسان دي كنا. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عتاب بن بشير عن اسحاق عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان ام بنت محصن وكانت من المهاجرات الاولى التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي اخت عكاشة بنت محصن اخبرته انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم باذن الله قد علقت عليه من العذرة من العذرة فقال اتقوا الله على ما تدغرنا اولادكن بهذا الاعلاق عليكم بهذا العود الهندي فان فيه سبعه اشفيه منها ذات الجنب يريد القسط يعني القسط قال وهي لغه. به قال حدثنا عالم قال حدثنا حماد قال قرئ على ايوب من كتب القلابه منه ما حدث به ومنه ما قرئ عليه بس لك صبرك. حدثنا حماد عالم وجماعت حدیث بیان کے حماد دے قرئ علی ایوب لستیشو په ایوب سختیانی باندې من کتب ابي قلابه هغه احادیث ته کتابونو د ابي قلابه سیمنا منه بعض دي کتابونو لستیشونا یا د احادیث لستیشونا حدث به هغه دیتا بیان کړی شو ومنه ما قرئ عليه او بعض هغه چې په دې لستل شو وکانه هذا فی الكتاب اوس دا حدیث کوم را روان دي دا په دې کتاب کې لیکلو عن انس ان ابا طلحه انس رضی الله تعالی عنہ نقل کی چې ابا طلحه چې د انس لندر دی وانس ابن نظر چې د انس نکتر دی ٹھیک دی کوایا هو د دواړو انس ابن مالک لا اخر داغ لګولو وکوا ابو طلحه بيدي او داغ لګولو انس لا ابو طلحه په خپل لاس ور حدیث کې راغی چې انس ابن مالک لا ابا طلحه اور انس ابن نظر دواړو چې پلندر او تر دواړو اخر لګولې دي ابي وکوا ابو طلحه بيدي اشاره شو چې ابو طلحه فاعل دی او نسبت و تحقیقی دی او انس ابن نظر ته نسبت مجازی دی چې د دغیر راضی او شریک ورسره جی. وقال عباد بن منصور عن ايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك قال اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل البيت من الانصار اي يرقوا من الحمة والاذن فقال بس ان يرقوا چې دمنو واچي اجازه ولا ورکه د دم اجازه ورکه ان يرقوا اجازه ورکه د دمنو چې دمنا چوي من الحمة د زار د مار د لړم والاذن او د خوګیدو د غوز چې غوږ خوګيږي نو دمنا چول شي فقال انس کویتو من ذات الجنب ما داغ لګولو فزان باندې ذات الجنب بیماره ورسول الله صلی الله علیه وسلم حیون هغه زمانہ کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حیون پیغمبر اسلام ژوند دیو نو اوس څنګه دی اسه ګوره ک انصاف وکړي کنده خلک چلته روان کہ چرے حضرت نن په شان د دنیا حیات دی د بیا د حیون فایده پاتې نشو اوس دا حیات دی خدای حیات دی کې فرق دی هغه دنیا او آزاد برزخ دی هغه دنیا او دا برزخ دی او هغه ادنا او دا اعلی دی
ها وکنه یار خلاصول دي کنه وشهد ابو طلحه وانس بن وشهدني ابو طلحه وانس بن نضر وزيد بن ثابت ابو طلحه قواني باب حرق الحصير ليصد به الدم باب دې په بیان د علاج د سيزلو د چټای چې بند کړي شي په دې سره زور د وینه هغه تا په جلد اول کې ویل دي حضرت صلی الله علیه وسلم سر زخمی شو انو علي سے پټال کې براولي حضرت فاطمه هغه زخمی دغه زخم علاج کو اخر نشو چټي اوسې زله ایله پکې کې خدا شابه حدیث ته کنا حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن ابي حازم عن سعيد بن سعيد الساعدي قال لما كسرت على راس النبي صلى الله عليه وسلم على راس النبي صلى الله عليه وسلم البيضه هرګه ماته شو په سر د پیغمبر علیه السلام هغه خول و ادمی وجو او ویني شمه د حضرت وکسرت ربايته اور ربايغه خونه شهیدان شو وکان علی یخترق بالماء فی المجن او علی چې وړل راړلو په پټال کې وجات فاطمه توراله فاطمه تفصل عن وجه دم وینځل د مخ حضرت نوینا فلما رات فاطمه الدم هرکه فاطمه وینو لیدا یزید الماء کثرتن زیات دی په بوبانه پټیر والی سره حمیدت الاسیر قد کو پوزیتا فارقت او سودو والسقط على جوه النبي صلى الله عليه وسلم او جوخت ک په زخم د پیغمبر صاحب فرقت دم وینو درې دلا باب الحمام فی جهنم باب بیان دي خبره چې داته بچی دا د جهنم بڑاسته و د جهنم بڑاس کو نه دي سری من جنس فی جهنم دا د جهنم د بڑاس یو جنس دی عین نه دی دانه چې کم سره چې نه جوړ شي نه په دوزخ کې شي دغه دوزخ په بڑاس کې پروتي نه دا جنس ته سری دی بڑاس د جهنم نه دی ازما دین کې خبره لویم درته لکه څنګه جهنم دا سبب د کفاره د انسان د ګناونو دا په آخرت کې دا ته په دنیا کې سبب د کفاره دا د انسان د ګناونو هغه ګرم دینو دام ګرم وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمام في جهنم فاطفئوها بالماء مٹاو کے دا ابو سرا وقال نافع كان عبد الله يقول اكشف ان الرزا اے اللہ دا عذاب درانه لري کې نتبه رز ویلی وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر كانت اذا اتيت بالمرأة کله چې براوي سدوی ته سوق زنانا قد حمت چغبا نا جوړ شي وا تدولان دی بر دعا غوښتا اخذت الماء او به واغسي فصبتا بينها وبين جيبها اے نو په واسطه نو توي بکري په مې ذکرې باندې دي نو په دې سني بولونه او په توي کړې وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نبردها بالماء یا ان نبردها بالماء حضرت ویلو چې داته به ګرمواله په بد سړوالی بدل کې په بو سرا ٹھیک شو وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام اخبرني ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمام في جهنم فابردوها بالماء يخكي بو سرا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص حدثنا سعيد بن مسروق عن عباده عن عبايه بن رفان جديرة في ابن خديج قاسمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمام في جهنم فابردوها بالماء استوجوك وخا تو بخاری خود ویلا خدانه چې څوک بیمار شي یې غوږ په توګه مړ کی ورنشي دا ګوره بعضی بیماریاں دي هر بیماری نه ګوره بعضی بیماریاں دي اوسم داسې بیماری شته ډاکټران چې علاج راشي نو بیمار دې په بولم وای دی ولم وای چې دې ولم بي انو بیماری ختميږي ته بعضی بیماری دي هر بیماری ګوره نه او دې هغه بعضو بیمارو علاج وبدي ورنشي چلو باو من خرج من الارض لا تلائمه وادي سړي زیات باب دې په بیان دغه چا خرج من الارض چوزي لیت یوزمکنا دا څزمکا لا تلائمه چې موافق نیوي دغه آب او هوا دي سره مانه کې دی یوزمکي آب او هوا تاسو برابر ني هغه نتلی شي
لکه اورنیین چې مدینه تراله آب او هوا او موافق نوا په باطل کدو مکه. وبه قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة ان انس بن مالك حدثه ان ناسا او رجلا من عكير وعرينة قدموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالاسلام فقالوا يا نبي الله انا قلنا اهل الزرع ولم اهل زرع مګه خاوندان د ساورویو ولم نكن اهل ريف او مګه خاوندان د زمکو نیو لکه د باغات والنیو ها. فاستوهم المدينه نام موافق را له بدی هوا د مدینه. فامر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغود وبراعن زود من اخان وشپنکه وامرهم ان يخرجوا فيه ويجم من البانها وابوالها فانطلقوا حتى كان بنايه الحره مقام د حریت لاړو نو کفروا بعد اسلامهم مرتد شو وقتلوا راي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الزود وخانوا تقتل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فباسط طلب في اثارهم حضرت خلق لګلای پسې فامرهم فسمروا اعينهم دغه سلانه کې سترګې دوی وقتوا ايديهم وتركوا في نايه الحره حتى ماتوا على حالهم. باب ما يذكر في الطاعون باب دې په بیان د هغه احادیثو چې هغه راغلي دي په ذکر د طاعون سره. ګوره یاد کا طالب جان چې د طاعون یو په هغه د وبایي امراض ته وي. دیمه خبره ما تاسو مخکې چرته کړې و دلته د حاشیه تفصیل کړې ده خو د مرقات په شان نه ذکر چې کوم د مشکات په حاشیه دي. طاعون یو قسم دانی دی بیماری ده عموما د مغانو کې او په دې ترخونو کې په نازک زینو باندې پیدا کیږي او هغه سر سوروي او دغه غاړه چې کم دنو کله تورې کله سره وي او دا دانه چې دنه سوزش دي دانه کې سوزش وي لکه څوک ورته راتګر وي او زمون په علاقې کې ورته موږ جانګره وي او چونکی فرض د قیامت با د شهداو او د غیر خلقو د طاعون باندې چې کومړ دي آی سره بدوی په جګړه شهیدان به چې زمونږ دي بدن ته نه ګوري زخمونه دي پی او دانو خلک به زمونږ دي په کټ مړ دي او دا طاعون لوی وبای بیماری ده خوشي او د دې مړ چې کوم دی هغه د شهادت درجه ورکړی شوی ده. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني حبيب بن ابي ثابت قال سمعت ابراهيم بن سعد قال سمعت اسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها فقلت انت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره قال نعم. بس ګوره مسله دا چې کله په یو ځای طاعون بیماری راشي او تا ته پته ولګي لکه تا ته وی الکا کمزې نو معلوم میاوالی نو معلوم لري په میاواله کې د طاعون بیماری ده نو دې جن مزه او کته په یو داسې ځای کې چلته کې طاعون دې نو التن اوزما بدا اخري فیصله ده اذا سمعتم بالطاعون بارض چې واوره په مرض د طاعون چې په یو ځمکه کې ده فلا تدخلوا ان التمزه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فقلت نما حبيب ابن أبي ثابت ما وي أنت سميت تاوريد د أسامة ابن زيد يحدث جدا بيانول ساتا ولا ينكر وساد انكار نکو قال نام بیاو کن ساته وی او ساتا خبر مانلا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب كيف بدل حبيب بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس ان عمر بن الخطاب خرج الى الشام حتى اذا بس اوس ورته دمه کې تا کې څه بدوم څه د حدیث مخکنه تیر شي ګورا عاشق تاسو وکړي اتلسم کال د هجرتو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خلیفہ وقتو بادشاہ وقت نو دے شام ته لاړ د خپل عمراو او درعایاو نگرانه په خاطر شام ته یو ځای ته ورسېد نو الته اراده وکړه چې د مخ کې زی صحابه کرام ورته عمر صاحب ته چې مخ کې مزه ځکه مخ کې د طاعون بیماری ده او الته مزه حضرت عمر صاحب زو سره غلي مر څنګه نظم خو بهرحال په دغه وخت کې حضرت عمر سے وی چې عمره جمع کړي عمره جمع کړ
د بیا چې تاسو مهاجرین ما تراواله مهاجرین علما رال صحابه چې ذکر اغلم دا مخ علاقو نگرانی دا وګورما خو دوی چلته تعاون بیماری د تمز مخ کې تاسو پیغمبر علی السلام ساوري په دې باره کې نغوی او چې دا مغاوري دي چې په یو ځمکه کې تعاون التبنه ځای ښا یاره ما اراده کړ چې زم بیا تاسو لاړ تاسو بیا مهاجرین راوستل لوی له صحابه اغینه دا مشوره وکړه غوی چې تمزه په تاسو بار دی هر چا بیل بیل مشوره بیا دریم ځلوي چې تاسو ماته د قریشو کبار صحابه بوډاګان مشران چې دي هغه راواله آی چرال نبی سره مشوره وکړه هغه ورته چې مزه نو بس حضرت عمر سے مشوره واغستا اعلان وکړ زبستار په سورلې باندې سور واپس مدینه ته ځم لکه څوک ما سره دي چې تیار شي نو چې سار شو عمر سے روان شو تو خالد ابن ولید ورته د تفسیر الهی تختی اتفر من قدر الله تو خره تفسیر نه تختی الله 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 عمر سے ناشنا خبر وکړه پستا غوندي سړی نه دا خبره اوریدل مناسب نو ته خو دې سړی عالم سړی تا دمر کچا خبر وکړه ستا غوندي سړی دا خبره اوریدل مناسب نو خو زه د الله د تقدیر نه د الله تقدیر ته زم زه تقدیر نه تقدیر ته روانه ما معنا دام د رب تقدیر دې چې تعالی ته مزه کنه او پیغمبر سے ویل دي زه تقدیر خلاف نه کوم بلکې تقدیر موافقت کوم نو هغه خبره ته اشاره ده د حدیث سامخ کې نه دی ویلې ما ته به غوږ کې دی طالب جانا او تمره به طالب دمه ملاو شي د زما طرفنا عبد الله بن حارث رضی الله تعالی فرمای چان عمر بن خطاب رجع الى الشام خرج الى الشام د شام تراوت په هجری 8 باندې حتی ذاکان بسرغ کله چې د مقام د سرغ ورسید لقيو امراء الاجناد ورسیدل د امراء د لخر اجناد د جنود جمع ده وابو عبیده بن الجراح واصحابه فاخبروا دي ولا خبر ک چنل وباء بیمار شدي قد وقع بالشام په شام کې واقع شوی دي ابن عباس فقال عمر ادول المهاجرين الاولين ما د پات او غواړه مهاجرین اولین فدام اغیرا وقتل فاستشارهم اغینه مشوره واغستا واخبر خبر ورکه ان الوباء قد وقع بالشام وباء بیماری چې په شام کې راغل دا فاختلفوا دوی په منځ کې اختلاف راغی فقال بعضهم قد خرجت لامر قد خرجت لامر بعض خلق چې عمر ته یو کار لپاره راوته ولا نرى ان ترجانو او موږ نه غواړو چې دغه سی واپس لاړ شي تب په مخ کې وقال بعض ما كبقيه الناس تاسر باقی مانده صحابه کرام دي مشران تر غټ خلق دي واصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم دي ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء او موږ ته مشوره نه درکو دوی تا چې ته مخکې چې په دې باندې په دې وبایي امراضو کې مخکې مزه فقال عمر سے ارتفعوا عني تاسلار شي ثم قال بیا ادعوا لي الانصار انصار غره فدعوتهم ما غير وقت فاستشارهم مشوره وغوښتا فصلكوا سبيل المهاجرين ايد مهاجرين په شان راي ورکړه وخت تلفو کې اختلاف اور هغه سي اختلاف څنګه دی دغه سورای فقال ارتفعوا عني عمر سے تاسم زي ثم قال ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخه قريش من مهاجره الفتح قريش مشران او د مهاجرین د جنگ غزوه فتح راولې فدعوت ما غيروا بل فلم يختلف منهم علي رجلان اے عمر سے باندې دغه مخي دو کسانم اختلافونه کې ټول موافق شو چې عمر سے ته سمدا فقالوا دي خلقو چې نرام غرای درکو انترجا بالناس چې ته واپس مدینه ته لاړ شه ولا تقدمهم على هذا الوباء او مذهبي شامیانو باندې په دې وبای امراضو کې ټیک شو فنادا عمر فی الناس عمر په خلقو کې اعلان وکړ انی مصبح علی ظاهر ز صبا وخت تن کما په سرلې باندې فاصبحوا علینا خلق صباک فقال ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ امیر وی افرار من قدر الله اے عمر تزی تختی الله د تقدیرنا فقال عمر لو غیرک قالها یا ابا عبیده پوښ کنا چې چر غیر دستانه دا خبر ویلې اے ابا عبیده نو ما به ورسره خبره کړې وا هوتلوي سره تاسو سویما دا خبر تعالی مناسب نه ده بیا عمر سے نام آو
نفر من قدر الله اذا تختم د الله د تقدیرنا و الى قدر الله د الله تقدیر ته تختما اره ته خبر را کما ته اوس وی لو کان لک ابلن کجریستا او خان حبت تواد ینت یو میدان ته بوزي له ادوتان او د دې میدان دو غاړي وي یو د دې میدان دو غاړي وي توجه کا څنګه خسته جواب دی احدهما حسبتن یو دغینا اوچ کرس والاخرى جذبتن او بل دغینا تکشنا او خان دی وکلی دی یو میدان ته سرول دی پارا او د غر یو غاره جذبه ده او بل غاره حسبه ده یو خوا اوچ واخدی بل خوا تک شنو واخدی نو الیسا ان رایت الحسبتا رایتها بقدر الله خبر را کما تک چرته سرول سره اکبر ساوری الحسبتا په دې خوش کې علاقه درایتا بقدر الله تبدا سره د الله په تقدیر وین رایت الجدبا او کته سره پغترو تازه وخو باندې درایتا بقدر الله سره به د الله په تقدیر نو ما تم داسه خوش کده او تر تازه علاقه دراسه قاضی فجاء عبد الرحمن ابن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته دې په خپل بعض کارونو کې پټو فقال ان عندي في هذا علما ما سقط دې خبره کلوي علم دې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه مذ واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه قال فحمد الله عمر ثم انصرف ابو سبر روان دي ازما بس ان شاء الله موږ درستو دا بخاری بیا ویما اوله بخاری ویما